أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. نانی درس کو انشاءاللہ العزیز سورۃ یونس پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 8 آیات نمبر 75 76 77 78 79 80 81 82 و آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. تفسیر پکې د سره چې نو هغه شته نه مشکل نه دی. د دې تفسیر ټول چې نو هغه 2 پیری 3 پیری چې نو هغه تیر شوی دی او خصوصا د واقع چې نو هغه سورۃ اعراف کې چې نو هغه بل تفصیل چې نو هغه بیا ذکر شوی ونه. نو صرف لفظي ترجمه پکې د نور پکې څه مشکل چې نو هغه نشتی. الله رب العزت و ثم بعثنا من بعدهم مونږ بیا د حضرت نوح علیه السلام او داغه نه اورستو چې کوم انبیاء علیهم السلام راغلی ولو نو دغه نه اورستو بیا مونږ هارون علیه السلام او موسی علیه السلام دا دواړه پیغمبران چې نو هغه ولېږل فرعون او داغه قوم ته. اوس په دې کې د حضرت نوح علیه السلام نه اورستو چې کوم انبیاء علیهم السلام راغلی ول دا غوی نوم چې نو هغه نه دی اخیستلی شي. خو سورۃ اعراف کې الته داغوی تذکره شي و داغوی نه ورسته هود علیه السلام راغله او صالح علیه السلام راغله او دغه شانتي نو هغه نور شعیب علیه السلام دا ټول انبیاء علیهم السلام چې نو هغه دغه دورانیه کې د مخ کې نور راغلو. نو الله رب العزت په دغه خلکو اون منل نو دغه ټول خلک مونږه هلاک کړلو. کم کسانو چې ومنل هغه له موږ نجات ورکو. نو مکه قریشو ته الله پاک وایي که تاسو دا پیغمبر اون منلو دغه دین مو تاسو قبول نکړلو تاسو به هم الله دغه شانتي هلاک کړي لکه څنګه چې هغه هلاک کړي. موسی علیه السلام نو دا نو هغه او هارون علیه السلام د دوه رونه ول او د دوه ته الله جل جلاله نو هغه نبوت نصیب کړو. موسی علیه السلام د نبی کېدو سره سره چې نو هغه رسول هم او هارون علیه السلام صرف نبی. عمر په اعتبار سره حضرت جینو هارون علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام نه 3 کاله چې نو هغه مشر ولو. چاته ولېږل الی فرعون ته الله پاک چې نو هغه ولېږل و ملئه او دغه سردارانو ته. فرعون څوک نو مخکې مونږه الته ویلو چې د مصر وجه کم بادشاه نو هغه ته به فرعون ویلو. فرعون په نوم باندې ډېر شي چې نو هغه بادشاهان تیر شي دي. حضرت موسی علیه السلام په دور کې چې کم فرعون دغه نوم مصعب بن ریان ولو او دا ډېر زیات چې نو هغه چالاک سړی. نو الله رب العزت وی الی فرعون و ملئه بآیاتنا په خپل نخو سره نخې سوي. نو سورۃ اعراف کې الته مونږ ویلی ولو الته اتنخي په سورۃ اعراف کې ذکر شوی معجزه پای کې لوی معجزه چې نو هغه یو 16 امساوه او دویم چې نو یدی بیضا ولو او باقی یو نه الته مونږ د دې سورۃ یونس حواله ورکړو هغه اوس په دې ځای کې چې نو هغه مخکې براشي. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمون. نو بکار خدا و چې دوی ته دوره معجزات او خودلې شولې دی ایمان راوړې وي نو دی په هغه معجزات باندې په ځای د دې چې ایمان راوړی وي تکبر نو هغه وکړلو او د قوم نو هغه ګناهګار نافرمانه ول. فلما جاءهم الحق من عندنا الله وی کله چې راغلی دوی ته حق د الله پیغمبر د الله چې نو هغه کتاب واعظ او نصیحت زمونږ د طرف نه د الله طرف نه قالوا ان هذا لسحر مبين. نو دی دا خو جادو د ښکاره
کالتې تذکره مونږ کړو کله چې امسا وغورځېدله نو د هغې نه اژدها جوړه شوله نو چې اژدها یې جوړه شوله او ساحرانو چې کم د سحر مظاهره کړې وه هغه ټول سحر د هغوی هغه رسۍ او د هغوی هغه لښتې باڼسونه چې دی نو هغې ټول وخوړل بیا چې واپس ورته لاس یې کړل او د هغې نه هغه شانتې امسا جوړه شوه هېڅ پکې هم نه ول نو چې کله دغه شانتې وشولو نو دوی وې دا سحر دی دا جادو دی او د دغه جادو دپاره چې نو د دې توړ دا به هم په جادو سره چې نو هغه کولی شي نو قال موسی اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا تاسو چې نو هغه د الله رب العزت چې نو هغه حق پیغمبر د هغه په لاس چې کومه معجزه ظاهر شوله نو تاسو دې ته وایئ چې دا سحر دی نه اسحر هذا استفهام انکاري دی نه دا سحر نه دی سحر خو هغه دی چې کم فرعون زوتی دا خو د الله د طرف نه معجزه ده دا د الله د پیغمبر د حقانیت دلیل دی په دې کې د جادو چې نو هغه څه خبره نشتی ولا یفلح الساحرون ځکه د الله قانون او قاعده ده چې الله پاک جادوګر سړی چرته هم نه کامیابوي که جادوګر سړی وي او که جادوګر ښځه وي دا چرته هم چې نو هغه کامیابیږي نه الله رب العزت دا وعده کړله الله دوی له فلاح او کامیابي چې نو هغه نه ورکوي البته اگر کدا په بل باندې سحر او جادو کوي څه وخت لپاره چې نو هغه مصیبت زده کي د هغه په تکلیف کې واچوي دغه کېږي پې خو ګورې کامیابي دا چرته هم ساحر سړی او ساحر ښځې ته چې نو هغه نه میلایږي او هغه شانتې وشوله دنیا چې نو هغه د اطرافو نه ټول ساحران راجمع کړل ښه ماهران خو هغې ټولو ته الله پاک چې نو هغه شکست ورکړو قالو اجئتنا تجنانو هغه راغلی زمونږ خواله دې دپاره لتلفتنا اما وجدنا علیه آباءنا یعنې مونږ خو پلار نیکه د وخت نه چې نو کفر او شرک کې اموختولو په هغې کولو نو ته اوس د دې دپاره راغلی چې مونږ د هغې نه واړئ یعنې هغه شرک هغه کفر هغه ټولې خبرې مونږ پرېږدو او صرف د یو خدای چې نو هغه قیله شو نو فرعون وی چې خدای خو زه په خپله یم دعوی چې نو هغې کړې وه انا ربکم الاعلی زه ستاسو د ټولو نه لوی رب چې نو هغه زه یم نو اوس به مونږ دا پرېږدو خپل د پلار نیکه چې نو هغه طور طریقه دا به پرېږدو وتکون لکم الکبریاء فی الارض او ستاسو دپاره به چې نو هغه لوی او سرداري به شي یعنې تاسو به د دې ځمکې د مصر چې نو هغه مالکان او مشران شي وما نحن لکما بمؤمنین نو مونږ ستاسو باندې تصدیق نه کوو مونږ دا نه ګڼو مونږ د دې خبرې تصدیق نه کوو چې تاسو دواړه د الله پیغمبران یې نه تاسو د الله پیغمبران الیاذ بالله نه بلکې تاسو سحر کوئ او د سحر په ذریعه باندې چې نو زمونږ نه د مصر دغه بادشاهي اغستل غواړئ وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم آلتی مونږ ویلول که تاسو ته یادي سورت اعراف کې مونږ ویلو قالو دغه خلکو فرعون ته چې نو هغه ویلو چې تو اوس نو هغه د ساحران راجمع که او مونږ هلته د دې ځای حواله ورکړو چې په سورت یونس کې دی چې قال فرعون چې نو هغه ووی اتوني بكل ساحر علیم نو هلته بیا مونږ تطبیق هم ویلو مونږ تطبیق دا دی چې خبره لاول فرعون وکړه او دوی خو ټول د فرعون نه چې نو هغه یریدل د هغه چمچې وي نو چې هغه وکړي چې دوی هم وي چې او بس دوی هم دقه شانتې ده د ساحران چې دی نو هغه راغونډول دي نو دلته د فرعون د هغې خبرې تذکره ده او په صورت اعراف کې چې کم شی و نو د هغه خلکو د نو هلته قالو او دلته چې نو هغه قاله دی هلته د جمع صیغه ذکر شوې ده او دلته چې نو هغه د مفرد واحد غایب چې نو هغه صیغه ذکر شي قال فرعون اتوني راوړی مال چې نو هغه راولی بكل ساحر علیم هلته سحار هم په یو روایت کې یو قرت کې نو هغه راځي هر جادوګر علیم چې د هغه په سحر په پن سره چې نو هغه ښه پوهوي فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون نو کله چې دغه رالل ساحران جادوګران رالل د موسی علیه السلام ته وکتل هلته مونږ د دې خبرې دا کړو دوی ادب وکړلو حضرت موسی علیه السلام ته ویلو ویک تاسو مخکې چې نو هغه د خپل پن مظاهره وکړئ موسی علیه السلام نه مخکې تاسو د خپل پن مظاهره وکړئ هلته مونږ حکمت ویلو مونږ وی حکمت پکې دا دی که چېرته موسی علیه السلام مخکې چې نو لاټۍ غورځولې وه هغې نه به هم اژدها جوړه شوې میدان چې نو هغې کې به ګرځېدلې وه خو چې بیا واپس لاس کړی وی د هغې نه به دوباره هغه شان لاټۍ بیا جوړېده او بیا د هغې نه وروسته چې دوی چې نو هغه باڼسونه او رسۍ غورځولې هغې نه به هم هغه شانتې مارونه جوړ شوي ول نو خلک به هغه شان تشویش کې چې نو هغه پاتې شوي ولو چې د هغې نه هم دغه جوړېدل او دلته د موسی علیه السلام د لاټۍ نه هم جوړ شول نو دا خو واقعي الیاذ بالله دواړه ساحران دي په دې کې خو د معجزې پته ونه لګېده
نو ځکه الله رب العزت وی یو خدای ادب وکړو موسی علیه السلام ته تو ورته موسی علیه السلام نه مخکې تاسو اظهار وکړي نو دا غوي چې نو آلتی مونږه تعداد ویلو په سونو چې نو هغه رسۍ او باړسونه چې نو راوړي ولو بیا چې کله دا غوي اظهار وکړو نو ټول خلک دا غي نه مرعوب شول بیا چې موسی علیه السلام لاټي ارتا وکړله امسا چې نو هغه ټول راخ کو دل وی خړل او یو وړی کړل بیا دا غي نه اورسته چې تلاس کو اق شانتی لاټي و نو د خلکو ذهن ته چې نو هغه دا خبره پریوته چې واقعي دا معجزه ده کنه په دې لخته کې چې نو هغه دومره لوی باڼسونه او دومره رسۍ چې نو هغه څنګه په دې کې چې نو هغه راغللې او ساحرانو ته هم پته ورګېده ځکه هغه ته پته چې دا خو نظربندي و خلکو ته د ښکارا کېدل هغه ته په خپل اق شانتي رسۍ هغه شانتي باڼسونه ښکارا کېدل او چې کله دې هغه ټول هر څه وخوړل نو دا هغوی ته پته ولګېده چې واقعي دا معجزه ده او دا هغوی بیا په سجده باندې پرېوتل ایمان چې نو هغه قبول کړو نو ځکه الله وایي فلما جاء السحرة هغوی رالل قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون تاسو وغورځوئ هغه څه چې کم تاسو غورځوئ یعنې تاسو د خپل پن مظاهره وکئ فلما القوا قال موسی ما جئتم به السحر تاسو چې به کم شی راتلل کړي دا خو سحر دی سحر په هر چا باندې پار وخت کې کله کار کوي او کله نه کوي نو موسی علیه السلام خو ولنل چې اق شانتي رسۍ هغه لرګي د هر څه هغه شانتي پراته دي ان الله سيبطله الله بزرد چې نو باطل وکي دی لره ان الله لا يصلح عمل المفسدين الله رب العزت نو هغه نسمه اصلاح نه کوي د فاسدانو د کارونو اذا څوک چې دا آیات وي او چا باندې نظر وي نو د نظر په چا باندې لګیدل او دا آیات نو هغه په درې پیری وي یو صحت باندې داغه نه بد نظر چې کوم اثر وي هغه بدی زی ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الله رب العزت وی الله پاک چې نو ثابت کوي حق لره په خپل حکم سره په خپل کلمه سره اگر چې مجرمان نو هغه دا نه خوخي خو چې کله الله ثابتې نو هم حق شانتي کوي لکه څنګه چې فرعونیان او دا غوي ساحران چې نو هغه له شکست ورکړلو موسی علیه السلام او دا هغه چې کومه معجزه په کړې و هغه له چې نو هغه براءت او ګټه ورکړه د قشانتي الله پاک کسو غواړي او کنه الله رب العزت نو هغه حق ثابتې او حق نو هغه له کامیابی او کامرانی چې نو ورکړي الله دې موږ د حق سره وابسته کړي ثم بیا بعثنا موږ ولېږل من بعده وروسته د هغه نه یعنې نوح علیه السلام نه رسلا پیغمبران الی قومهم د دوی قوم ته فجاؤوهم پس راغلل دوی ته بالبینات په واضح دلایلو سره فما کانوا لیؤمنوا پس دوی نه ول چې ایمان نه وړی بما په هغه کذبوا به من قبل چې دوی دروجن کړو مخکې کذالک دقه شان نطبع مهر وهو مونږه علی قلوب المعتدین په زړونو د تجاوز کوونکو ثم بعثنا بیا راولې ګلوبونګه من بعدهم ارست د دین موسی علیه السلام و هارون او هارون علیه السلام الی فرعون طرف د فرعون ته و ملئه او د سردارانو ته بآیاتنا په خپلو نښو سره فاستکبروا نو دوی تکبر وکړلو وکانو او دوی قوم مجرمین ګنهګارو فلما بیا هر کله جاءهم چې راغی دوی ته الحق حق من عندنا زمونږ د طرفنا قالو نو دوی وویلو ان هذا لسحر مبین بېشکه دا خو جادو دی ښکاره قال وویلو موسی علیه السلام اتقولون للحق آیا تاسو وایئ چې نو د حق په باره کې لما جاءکم کله چې راغله تاسو ته سحر هذا ای دا جادو دی ولا يفلح الساحرون او کامیابی نه مومي جادوګر قالو دی ویل اجئتنا ایت راغلی مونږ ته لتلفتنا چې واړې مونږ لره اما د هغې څه نه وجدنا چې موندلې مونږ علیه په هغې باندې آباءنا خپل پلار نیکه وتکون لکم الکبریاء او شي ستاسو دپاره لویې بادشاهي سرداري فی الارض په ځمکه کې وما نحن لکما بمؤمنین او نه یو مونږ تاسو باندې یقین کوونکي وقال فرعون او اوی فرعون اعطوني بكل ساحر علیم راولی ما ته هر جادوگر اخیار فلما جاء السحرة بیا هر کله چې راغلل جادوګران قال لهم نو اویلو دوی ته موسی علیه السلام القوا ما انتم ملقون وغورځوئ هغه څه چې تاسو غورځوئ اظهار وکئ د خپل فن کم چې تاسو اظهار کوئ فلما بیا هر کله القوا چې دوی
اغرزولو. قال نو اویلو موسی علیہ السلام ما جئتم به السحر هغه څه چې تاسو پرې راتللو کړل دا خو جادو دی. ان الله بېشک الله پاک سیبطله زر د چې باطل بکې دی لره. ان الله بېشک الله پاک لا یصلحو نسمی اصلاح نه کوي عمل المفسدین د کار د فساد کوونکو. ويحق الله الحق او ثابتی الله پاک حق لرا بکلماته پخپل حکم سرا. ولو کرہ المجرمون اگر چې نخوخی مجرمان خلقو.